وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام جناب صدر اجتماع او د جمعیت طلباء اسلام، ډیرو عزیزانو طالب علمان ورونو، نن دا تربیتی اجتماع د جمعیت طلباء اسلام ضلع پشاور زیر اہتمام د دې خبره واضح او بیان ثبوت ده چې جمعیت طلباء اسلام په حیث د تنظیم، جمعیت طلباء اسلام په حیث د یو ارګنایزیشن او فیډریشن په خپل صحیح پلیټ فارم او شاهراه باندې تک شروع کړی دی او هغه شاهراه باندې د تک لړکې دانن د تربیتی اجتماع انعقاد دی. عزیزانو، دې تربیتی اجتماع کې د اوقات تعین او د موضوعات تعین دا یو بل قابل ستایش خبره ده، خو زه راتلو سره لږ کنفیوز شوم، ځکه چې دعوتنامه کې دوی ما ته کومه موضوع را کړې وه، هغې کې لیکلي و تربیت، او دلته چې هغه چارټر باندې ما کوم موضوع وکته هغې کې لیکلي د اسلام کا نظام جهاد اور جمعیت. پته نشته چې څه سوچ باندې دوی دا موضوع یکسر اطلاع دیے بغیر بدله کړې ده. بهر تقدیر چونکه منعقدین دوی نو دوی د اجتماع په روح او تقاضو باندې پوهېدل. د عربی مقوله ده صاحب البیت ادرا بما فیه و اهل مکه ادرا بسککها. د کور مالک د کور په نواحیو په کار نرزو په ګوټونو د خپویږي او مکی والا د مکی په کګو و ګولارو د بارانو خلکو مقابله کې زیات آشنا وي. نو چونکه دا اهل بیت دي، دا خلک دي چې چا انعقاد د دې محفل او د دې تربیتی اجتماع کړی دی، لہذا دوی ضرورت وګڼو چې د تربیت په ځای د اسلام په نظام جهاد او جمعیت په موضوع څو خبرې وشي. خو عزیزانو، بیا هم ماته دا شکوا ده چې اسلام کا نظام ځان له یو داسې موضوع ده چې دا میاشتې غواړي، او بیا جهاد اور جمعیت. جهاد څه شی دی؟ جمعیت څه شی دی؟ مس کی ریلیشن څه دی؟ د کردار په حواله جمعیت تر اوسه څه مجاهدانه کارګزاري ښودلې ده، دا ځان له یو تفصیلي موضوع ده. نو اوس خبره تاسو باندې پرېږدم چې تاسو یو فیصله وکئ، تربیت ووایو که د اسلام نظام ووایو که جهاد او جمعیت ووایو. که وایي چې ټول ووایي نو بیا خو به اوس نه یو اګریمنټ کوو چې دا کومه میاشت روانه ده نو دا او نیمه میاشت ورسره مارچ والا دا به ناست یو دلته، زه به نه ډېرې به موچولي، نو انشاءالله بیا به خبره سر ته ورسي، او که نه داسې نه وي خو اوس نه تعین وکئ چې کومه خبره وکړو. تربیت 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 او جمعیت تربیت نه نو سر جهاد بسنګو خج ان شاء الله. عزیزانو، جمعیت طلباء اسلام څنګه چې د نامې نه واضح ده دا طالب علم تنظیم دی،
لومبۍ خبره به د تربیت په حواله وکړو د نورو موضوعاتو ته به څه مختصر غونې ټچ ورکړو ځکه چې محترم مرکزي صدر صاحب شمس العادي صاحب د هغه حکم دا دی چې د ټاکلي موضوع باندې به خبره کې انشاءالله دې ته هم لږ ټچ ورکوم خو تاسو څه ساعت خو به توجه سره ناستئ که نه انشاءالله زه والله نن ډېر زیات خوشحال شم چې نن دا اجتماع اکثریت پکې د کالج د سټوډنټانو دی اور په خدای قسم اوقا بھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اس انشاءاللہ دے اسلامی انقلاب خواب دا قریب شرمندہ تعبیر کی دن کے دے ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن یہ نقطہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے انشاءاللہ کدا جدوجہد پدی حوالہ روانی نو بیا انقلاب والا منزل ډېر لرې نه دی ډېر قریب را رسېدلی دی عزیزانو جمعیت طلباء اسلام د دریو الفاظو مجموعه ده جمعیت طلباء او دریم اسلام جمعیت ځان له یو عربي لفظ دی طلباء ځان له یو عربي لفظ دی او لفظ اسلام د لغت په اعتبار ځان له یو معنا لري او د نظام او سیستم په حواله ځان له یو تشریح لري اوس جمعیت دا د څه شي نه عبارت دی جمعیت وایي څه ته انګریزي کې مونږ دا ترجمه کوو په فیډریشن باندې کله او په ارګنایزیشن باندې کله او ټو ارګنایز سم ثینګز څه شی په نظمونه څه کې کېښودل څه شی په لړۍ کې پیرل څه شی په تار کې پیرل څه څیزونه په قطار کې ودرول په بهترین انداز باندې د هغوی په خپل مناسب ځای کې ایښودل دې ته وایي ارګنایزیشن او فیډریشن لکه څنګه چې تاسو انګریزیدان ترې واقف شئ دې کې د یونټي د وحدت د اتحاد او د یووالي ماده پرته ده اوس عزیزانو دا جمعیت به تشکیل کیږي څنګه نو لکه څنګه چې د دې نوم په حواله تاسو د دې اخیري لفظ ته ګورئ اسلام نو پته ولګېده چې د نوم په حواله باندې دا اسلام هی نصب العین ایم آبجیکٹ او هدف دی لہذا د جمعیت تشکیل دا به د آبجیکٹ او د هدف په بنیاد باندې کیږي حضرت امام سندی رحمه الله د جماعت د تشکیل په حواله باندې درې خبرې کړې دي بنیادی یوه خبره هدف او نصب العین دویمه خبره دغه هدف او نصب العین ته رسیدو دپاره د جماعت او د ارګنایزیشن تشکیلول او دریمه خبره دا جماعت په چلی څنګه هغه پروسس او پروګرام متعین کول طریقه کار متعین کول نو عزیزانو دا څو بنیادی خبرې دي د تربیت په حواله خو تاسو لږ توجه ورته کوئ انشاءالله دا د ژوند په هر موړ کې ما او تا لپاره کافي مفید دي عزیزانو اوس لفظ جمعیت لکه څنګه چې ما عرض وکړ چې د دې انګریزي کې ترجمه کیږي ارګنایزیشن او شی ارګنایز کیږي د یو خاص مقصد د خاص نصب العین او د خاص اوبجیکټ د حصول لپاره او هغه اوبجیکټ او هدف هغه په دې نوم کې رستو ذکر دی اسلام چې باید دغه هدف او نصب العین ته ځان رسو اوس د جماعت تشکیل به څنګه کیږي جمعیت به څنګه تشکیل کیږي ځکه جمعیت دا د هجوم نامه نه ده دا د کراوډ نامه نه ده دا د جمګټۍ نامه نه ده دا د بیړ باړ معنا نه ده کنی مونږ چې نن د تربیتي اجتماع کې ناست یو مونږ باندې اطلاق د جمعیت کیږي او زمونږ نه 100 واره زیات خلک لاندې په دې خیبر بازار کې منډې وایي هغوی باندې څوک د جمعیت او د جماعت اطلاق نه کوي ځکه چې د هغوی اوبجیکټ متعین او متفق نه دی یو فرد هغه خیبر بازار ته راغلی دی چکر لګولو لپاره یو بل کس هغه خیبر بازار ته راغلی دی یو دوست سره ملاوېدو لپاره یو بل ملګری هغه خیبر بازار ته راغلی دی څه سودا اخیستو لپاره
یو بل مرګره خیبر بازار ته راغلی دی وکیل کنسلټ کولو دپاره چونکې د هغوی مقصد هغه متفق نه دی لہذا مختلف الخیال مقاصد لرونکو ډیره اجتماع باندې اطلاق د جمعیت د فیډریشن د جماعت او د پارټۍ نه کېږي د یوه خبره باندې پوه شوئ اوس جمعیت لکه څنګه چې ما عرض وکړ چې یو متفق او متحد متعین مقصد غواړي چې په هغې باندې افراد را جمع شوي وي او په یو سمت کې د هغوی تګدو روان وي خو عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوس دا افراد خود به خود را جمع کیږي از خود سړي سره هغه سمت باندې تک شروع کوي نه داسې قطعا نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی ورته فرمایي چې زما محبوبه د تا ډیوټي او ذمہ داری دا ده چې ته به ځان دپاره جماعت جوړې افراد به ځان سره یو ځای کې کسان به ځان سره په یو سمت باندې روانې سوره المزمل کې تاسو وګورئ فرمایي یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا الله تعالی فرمایي یا ایها المزمل تاسو کوم کسان چې د عربیت نه واقف یې هغوی دې باندې پوهیږي چې د لفظ مزمل کې د زې باندې هم شد دی او په دې میم باندې هم شد دی او دا عبدالعزیز مولوي صاحب وایي چې د دې لفظ المزمل اصل المتزمل او تی په ځای کې مدغم شو دا تی په دې ځای کې ورننوته هغې له شد ورکه او مزمل ته جوړ شو اوس دا تزمل وایي څه ته لغت عربي کې جلال محلی ترجمه کوي عبدالرحمن جزیری جامع البیان کې ترجمه کوي وهو المتلفف بثيابه مزمل هغه کس ته وایي چې ځان په صادر کې سر تر خپو پټ کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی آواز وکړو یا ایها المزمل اوس دا ندا او آواز دا په حقیقت حمل دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایکچولی ځان په صادر کې نغښته او کنه دا استعاره ده محاوره ده لکه تاسو په اردو کې محاورې ویلې دي بات کا بتنگڑ بنانا بھائی معمولی بات کو بہت بڑا کر کے دکھانا دا خبریں نہ باتنگڑ نہ جوڑی گی خبریں نہ باتنگڑ نہ جوڑی گی خوچ معمولی خبرہ اگر بڑا چلا کے پیش کی التا اردودان تب قوی بات کا بتنگڑ بنانا تاسو ورته سوای پروورد ورته وای یا ورته محاورات وای استعارات ورته وای چې ظاهري الفاظ یو شان مراد ته بل شان اوس بعضی مفسرین حضرات خوای چې لفظ په حقیقت باندې حمل دی یا ایها المزمل پیغمبر علیہ السلام غار حیوان راغی جبریل امین ورته راغلی دی یو ناشنا خبره ورته کړې اقرا الولا حضور پاک ورته ما انا بقارئ زه خو مکتب مدرسه مې کتلې نه ده د استاد مې مخ نه لیدلی چاته ناس نیم ځکه عزیزانو دا یو مسله ده ثابته مسله چې د خدای پیغمبر نیغ بنیغه د فرشتې په واسطه د خدای شاګردي پیغمبر د خدای انسانانو کې د چا شاګرد نه ښه نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ما خو د استاد مخ نه ده کتلی مکتب مدرسه مې نه ده کتلی زه خو یو امي سړی یم څه شی مې ویلی نه دی تا ته د څه شي قرائت وکړم هغه جبریل امین زور ورکړ بیا ورته وایي اقرا بیا یې زور ورکړ بیا ورته وایي اقرا بیا یې زور ورکړ او دومره زور چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای حتی خشیت علی نفسی بخاری حدیث دی زه په ځان ویرېدم چې مړ مې نه کي دومره زور یې راکړ وی بیا راته شروع کړه اقرا بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ایتونه را تلاوت کړ پرې خودم دا جملې خو ما یاد کړې خو هیبت واغستم ځکه یو خو د غره سرو تنګ و تاریک غارو تنهایی و ناشنا شخصو زور کافی را کو کلام سناشنا غوندو دا ټول فیکٹرز او اجزای ترکیبی چې راجمع شو نو په ما ملیریا رااله
هیبت واغستم وحشت را باندې طاری شو دا ټول محرکات شاته چې جمع شو هغه منتج شو په دې چې ما زلر زبرندان شم کور ته راغلم حضرت خدیجه ته مې وویل زملونی زملونی ما باندې کمبل واچوي ساړه مې کېږي ای را باندې کمبل واچو اوس بعضې مفسرین وایي چې یا ایها المزمل دا د دغې کیفیت په حواله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته آواز دی چې او په ځان باندې کمبل اچون کیا ځان په کمبل کې نه غختون کیا مونږ وایو نه ملګریا دې خبرې سره مونږ اتفاق نه کوو هغه کیفیت سره مناسب آواز پروردگار ورپسې صورت کې کړی سورہ المدثر کې یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر یا ایها المدثر سره هغه آواز نه استغنا راغلی دا جی نو یا ایها المزمل مونږ وایو چې دا استعارة مستعمل دی دا محاورة استعمال شوی دی سمانا تاسو ګورئ پښتو کې یو ضرب المثل او هغه ضرب المثل دا چې یو سړی کار نه کوي بے حرکت ناشتي مونږ مړه د خو هر وخت ځان نه کمبل چاپیر کړي وایي د هر وخت ځان حالانکه هغه ایکچولی ځان نه کمبل چاپیر کړي نی خو مونږ محاورتن داغه د ناستې نه او پاغه د جمود طریقې دونه تعبیر کوي په دې الفاظو مړه خو ځان نه هر وخت کمبل چاپیر کړي د هر وخت جملې جالې ناستې نو د لاس تړلې ناستې نو خپې په خپاړه ولې اوس عزیزه که په بادي نظر کې داغه په خپنی پرتا خو چې بیکاره ناستې مونږ د دینه تعبیر کوو په دې چې مړه خو خپې په خپاړه ولې ده سکار نه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې خو نو چې کار یې نه کو خو پروردگار عالم د جماعت د تشکیل لپاره مزید تیزی ولا ورکولا نو وی فرمایل ورته یا ایها المزمل ځکه عزیزه کله چې یو مرګري لکار باندې تیزی ورکې نو جی سړی به کار کوي لکه فل سبحان سے پشان یا د جمیل سے پشان یا د بل مرګري پشان او چې هغه ته مزید تیزه یره جمیل سے سړی خپل پخپا چولې جماعت نه لیس جوړ نکړه حالانکه تزوه کې دا منی چې بای جمیل سے ډیر کار کوي خو مقصد دا دی چې ته هغه نور گویا تیزول غواړي د کار کې کار نه مطمئن چې کار کوي خو چې دغه لونو سپرټ پیدا شي او کله تیزولو انداز داوي چې جمیل سے کمال لکړي بای جماعت ته متعارف کړ دې دوستانو کې سټوډنټانو ته ورسو فکر دې حواله ک خلکو ته وګوره لغه دې مزید تیز شخه میدان موږ لپاره فارغ پروت دی نو دا د تیزولو یو مستقل انداز وی کله سړی یو انداز پلی کله بل انداز پلی لکه دی خو وګورئ وي د دې عبدالعزیز مویشوی په کتابونو کې یو کتاب دی خیالي وته وایي دا عقاید کتاب دی هغه خیالي والا مصنف چې دی هغه د خپل زمانه د بادشاہ تعریف کوي د کتاب پاول کې نو سړی ته هغه دومره د حد درجه خوشامدګر او چاپلوس کار شي چې نه کته خدای بندا اوس دیو بادشاہ دومره تعریفونه په نثر کې کړی دي په نظم کې کړی دي محمود اهل الفضل ترا كاسمه وكفى به برهان حسن خصاله مانن بلیغ البخل في ابزاله صحبان غی في فصاحة لفظه چې لګیا دی چې دا زمون بادشاہ دا دومره لوی سړی دی چې مغرب بن یزید او حاتم طایی خو د سخا مقابله کې داسې لکه د حد درجه بخیلا او صحبان ابن زیاد د فصاحت مقابله کې داسې لکه چاړه او څومره اهل فضل او عدالت چې دنیا کې دي بس لګیاري د بل چاړو تعریف کوي نه خو د بادشاہ کوي وسلطه محشیان یو اعتراض متوجی کی چې دا خبره به یا حقیقت وي او یا به حقیقت نه وي نو که حقیقت وي نو هم د عالم له د عالم په حیث باندې دومره زیات تعریف او مدح د بادشاہ پکا نو د عالم شان سره مناسب نه ده او که حقیقت نه وي نو بیا خو دروغ وي نو محشی په خپل جواب ورکوي چې د بادشاہ کې دا دومره صفات ونه خو یو اوس یو عام سړی تر دعوت طریقه ده نو هغه ته په سخت ویل شي په توند تیز ویل شي او یو وددار تر دعوت طریقه ده یره چې تاسو کردار ده کنه تاسو کردار دا د ګوتیو چتولو نه دی او ستاسو خصال او ستاسو خصلتونه او سره تعاون او د غریبانو ملاتړ او همدردی
اوس دا هغه ته دعوت ورکول یو اندازه چې خدای دې ورک کړه کوم کورسای باندې چې ناست دي نو صفات دا په کار چې درته تا لپاره کوم مين قسم دې تا کې یوم نشته یو در کې نشته خدا خپل کا ذکر دې کورسای تقاضی دي نو عزیزانو عرض میکوه تاسو خدمت کې چې اوس یو سړی ته په یو کار باندې تیزی ورکول لپاره مختلف انداز بخپلې مختلف طریقې بخپلې مختلف بیان او گفتگو بخپلې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی د جماعت رفقا او تیارولو لپاره دا انداز بلې چې یا ایها المزمل کوم کار چې تعالی کول دي لا په هغه انداز د ګور صحیح شو وکړه نه ده ته خو داسې لکه چې خپل په خپاچو داسې لکه چې جملې جاري ناست کمبل ځان باندې چولې یا ایها المزمل او هغه کس چې جمود در باندې تاریخ قمل د شپې پاسه خلکو ته دا خبره ورسوه د ورځې ورمنډه کې خلکو ته دا خبره ورسوه ځکه عزیز دی خو ګور یو خبره جمادات دا دیوال دا اوسپنه دې کې سنس دی سنس پکې شته نه په دې دنیا کې دې باندې کم وخت تیریږي دې باندې ذاتی طور ذمہ داری نشته الا چې تاسو په کار راولې ذاتی طور د اوسپنې ذمہ واری نشته د دې ګټ ذمہ واری نشته د دې خټې ذمہ واری نشته دا جماعت د سنس پکې نشته او د دین یو درجه پورته شه نباتات دا ونی بوټي د کې سنس تک نشته سنس پکې شته حس پکې شته او ذاتی طور دا غي ذمہ داری ده ذاتی طور پروردگار د سنس په حواله هغه ته ذمہ داری حواله کړی دا چې ته ورته دا کاربن ډای اکساید خوري او د ته اکسیجن پرووایډ کړي دا کاربن ډای اکساید بخوري او د ته اکسیجن پرووایډ کړي پورا فنکشن شروع شو چې څنګه د سنس او د حس مرتبه پورته کیږي دومره ذمہ داری او مسؤلیت زیاتیږي او چې د نباتاتو یو نمبر وړاندې راځي نباتاتو حیوانات تراشه پاره کې حس هم شته پاره کې ادراک هم شته پای کې شعور هم شته نو حیوانات ته بیا ډیوټي زیاته حواله شوې ده چې ګوره خر ته وایي ته به په دې شا باندې یو شپږ منه پیټه راغلی او د خیبر بازار نه به هغلته وړې خرڅوي کار نه چوکته او غویي ته وایي چې ته به دې په دې سټ باندې ګویا جغ اګدې او هغه جغ په حواله باندې به خلکو له ځمکه اړې او ځمکه به یوه کې اوس د دې نه راوړه جي انسان تراشه انسان کې حس هم شته انسان کې ادراک هم شته انسان کې شعور هم شته اره د شعور نه راپتیر یو بل شی چې هغه ته تعقل یا عقل ویل شي او چې څنګه صفت بالا کیږي دومره مسؤلیت سیوا شو اوس هغه غویته وي چې ستاسو ذمہ داری خو دغه ده خو د انسان ته وي چې ستاسو ذمہ داری خو دا وینم ډیر راپتیر ده د تعقل په بنیاد باندې آپ دوسروں کے لیے بھی سوچا کریں گے صرف اپنے لیے نہیں سوچا کریں گے تو به نور د پاره هم لګي سوچ بکې صرف ځان د پاره خیر پنه غواړي یعنی ستا فائدہ دا به متعدی وي دا به لازم ني ستا فائدہ دا به د ذات د پاره ني دا به د نور انسانانو د پاره وي او عزیزانو هم دا فلسفه د انسانیت بعینه شریعت اسلامی اجاگر کړه په دې الفاظ امت محمدی ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې تاسو مسؤلیت او ذمہ داری دا ستاسو ذات په اسلام باندې نه خلاصيږي چې تل علی صالح شوي نه دا کار د دعوت ته به خلک را بلی ځان سره به دې لاین باندې په دې فوټپات باندې او په دې پلیټ فارم باندې چې خبره تاسو دین ترازی دا څنګه کنه لږ ژوندې جواب راکوي نو زه مطمئن کېږم چې ان شاء الله خبره باندې تاسو پوه شئ ان شاء الله که اسلام تاسو فلسفیکل انداز کې سټډي او په فلسفیکل انداز مو په ځان پوهه کو قسم په خدای بیا ګوره چې جی ټي آی څنګه پروان چړاویږي او جی یو آی څنګه پروان چړاویږي خو موږ د بدقسمتای نه د اسلام نه د اسلامي تعلیماتو نه ګوره لیجند او فکشن جوړ کړی دي ښه افسانوي انداز سره ووخه سره روح پکې نشته سپریټ پکې نشته ژوند پکې نشته پرون مې یو ځای بیان کو ملګرو ته مې وویل شریعت اسلامي وایي چې ستا دنیا دې په دین کې رنګ وي ستا دنیا دې دین کې رنګ ما زمونږ د دین نه د دین رنګ ختم شوی دی دنیا دین کې رکول خدای له خبره ده چې کوم شی خالص دین دی دا غینه دینیت هغه رنګ ختم شوی دی نو چې کله د شی هغه خپل میټي پلیت شي نو بیا په هغه باندې څه فائدہ مرتب اس فائدہ په مرتب کیږي عزیزانو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي یا ایها المزمل او هغه کسا چې تا ځان باندې کمبله چولې ده مستعار محاوره یعنی جمود در باندې تاریخ کما حقو کار لا ګلندر نه شروع کړي پیغمبر علیہ السلام ویل چې خو لګین دعوت الله تعالی ورته نه قمل الا
ټوله شپه به منډه وې، د شپې به ځې خلکو پسې دعوت به ورته ورکې. او دویم یو قراءت پکې بل دی، د عبدالعزیز مولوي صاحب وایي چې جلال محلي پکې یو بل قراءت لیکلی دی، وقرئ المزمل بتخفیف الراء. یو قراءت پکې دی المزمل نه مزمل، په ورکوټې غوندې ځای باندې چې باندې شد نشته. او بیا دا لفظ ماخوذ د ماده د تزمیل، او تزمیل وای په لغت عربي کې زمیل. زمیل یو لفظ دی عام متعارف دی، کلاس فیرو ته وای زمیل. بس کې در سره په سیټ باندې ناست وای زمیل. په صف کې درته شریک ولاړ ته وای چې تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په کجاوه باندې مقابل کې ناست سړی ته وای. سړی د کجاوه باندې ناست دی، یو طرف ته یو کس وي، بل جانب ته بل کس وي، دا دواړه د یو بل زمیلین دي. دواړه د یو بل د دینه مصدر او مبدا ده تزمیل. تزمیل ځان د پار رفقا جوړول، ځان د پاره کولیګز جوړول، ځان د پاره ملاتړ کارکنان جوړول. الله تعالی ورته وایي یا ایها المزمل، او ځان د پاره ملګری جوړون کیا. او تاسو وګورئ جی الله تعالی چې کوم تصور ورکړ ډېر عجیب دی. کجاوه کې اوخ باندې یو طرف ته یو سړی ناست دی، بل جانب ته یو سړی ناست دی. اوس چې دا اوخ کم قدم اخلي نو یو قدم دې کجاوي والا سور د پاره بدل شو، دی بل کجاوي والا سور د پاره که اوخ لس قدمه سفر وکړو نو د دو لس قدمه کټ شو، دا غوم لس قدم کنه داسې کېدی شي چې اوخ د لس قدمه واخلي، دا دواړه زمیلین دي په کجاوه کې یو بل ته مقابل ناست دي، د دې یو سفر د لس قدمه کټ شوی، د بل د څلور قدمه کټ شوی. داسې خو نشي کېدی کنه. پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی دا تصور ورکړ چې کوم زملا او رفقا ځان لپاره تیارې دی به ګوره څنګ په څنګ ځان سره چلی ښه. لاس نه به د ابوبکر نیولی دا جماعت والا کار به چلی، لاس نه به د عمر نیولی دا جماعت والا کار به چلی، لاس نه به د عثمان نیولی دا جماعت والا کار به چلی، ځان نه به لاس نه به د علي نیولی دا به ځان سره په دې کار کې چلی، څنګ په څنګ به ځان سره روان کړي. خبر باندې پوهېږئ ذهن ته مو راځي. اوس عزیزانو دا ملګري به تیارې څنګه؟ یعنی پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی ووی چې ملګري خو به تیارې. اوس مونږ دا وایو جی ټي آی والا چې زمونږ دا کار انبیاء والا دی، وایو که نه وایو؟ جی ټي آی دا د تنظیم نوم نه دی، د یو مسلسل تحریک نوم دی. او هغه تحریک چې د پیغمبر علیه السلام نه شروع دی، صحابه ته، تابعینو ته، تبع تابعینو ته، ائمه مجتهدینو ته، سلف صالحینو ته، بزرگانو د امت ته، علماء دیوبند ته، تر دې پورې چې دا مونږ ته راورسېده. دا زمونږ دعوه ده که دعوه نه ده؟ نو اوس ما ته وګورئ چې کله مونږ دا وایو چې کار پیغمبر والا دی، نو نسخه چې سړی د کوم ډاکټر نه راوړي نو هدایات هم د هغه ډاکټر فالو کوي. چې کوم ډاکټر نه سړی نسخه والی نو هدایات هم دا زمونږ ډاکټر صاحب ناست دی. د ته وایي ډاکټر نه سړی نسخه راړي، هغه ډاکټر ورته څه وایي چې ته اوس هدایات د بل چا نه واخله. نه، هغه ډاکټر صاحب ورته وایي دا ګولۍ دي، دا به په نهر اچې، دا به په ماړه اچې، دا شربت دی، سهار غرفه ماښام به دوه شیپۍ اچې، پرهیز ورته وښیي، دا شی به خوري او دا شی به نه خوري. اوس که سړی نسخه راړي د ډاکټر نه او لګیایي بیا د هغې دپاره طریقې استعمال خپله جوړه کړي. ډاکټر ورته ویلی دي چې دا ګولۍ دي او دا به یو پاو پیو سره تېرې کړي، یو شېدلو پیو سره، او دی راشي خپل اجتهاد پکې وکړي چې ګولۍ خو به هم دا ډاکټر والا وخورم، خو پی هم سپین دي او شلومبې هم سپینې دي، یو جام شملو سره ولې نه خورم؟ ناسې تاسې ووایئ چې دا ګولۍ دی د پی په ځای باندې شلومبو سره وخوري نو جوړ به شي که نه؟ جوړ به شي که بیړه به یې خرکه شي؟ ولې؟ ځکه د ډاکټر هدایات یې په عمال کړل، هغې د خپو لاندې کړل، د هغه هدایات او د انسټرکشن اتباع یې ونه کړه. نو چې کله مونږ وایو چې بای دا کوم کار زمونږ د انبیا علیهم السلام والا دی، دا پیغمبرانو علیهم السلام والا دی، نو طریقه به هم هغه خپلو چې کومه طریقه حضرات انبیا خپله کړې وه علیهم الصلوات والتسلیمات، څه یې خپله کړې وه جي؟ تاسو وګورئ جي، یو شی سړی ګڼي دا چې دا د خیر او د ثواب کار دی، او یو شی سړی ګڼي دا چې دا زما ډیوټي ده او دا کار را له سر ته رسول دي. اوس نفل کول 2 رکعاته د خیر او ثواب کار دی، یو نفلي روژه نیول د خیر او ثواب کار دی، یو روپۍ خیراتي ورکول د خیر او ثواب کار دی. که دې وکړه الله به ثواب درکړي، او که دې نه وکړو نو خدای دې په دې نیسي نه. خو ته چې په کوم کلاس کې د هغې نصاب زده کول دا ستا ډیوټي او ذمه داري ده،
دا تا ته کول دي otherwise you will be there at your starting point. کتر دغه ذمہ دار احساس نه کی نو دا کم کلاس کې چینوم دی کې او پاتې کې آینده کال لوم بل کال لوم سپینګیره بشي مرګ ته ورسي خو دې کلاس نه ورپوري نشم په دغه کلاس کې بناستي زکه تا ته روز ذمہ داری ته ذمہ داری ویلې نه ده یعنی معنا دا نه چې تا دا سټډي ثواب کار ګڼل دي چې که سټډي مې وکړه ځکه ثواب به مې پوښي اګه مې اون کړم په ما باندې ثوابال نه دی خدای دې ورکه او بار خو در باندې نه کوم پای کلاس کې پاتې شوی نو اوس مونږ تر اوسه پوري په آپشن او په ډیوټي کې په آپشن او په ډیوټي کې یا په اوبلیګیشن او په ډیوټي کې تر اوسه فرق نه کړی دا شی مونږ تر اوسه ډیوټي تر حد پر وړاندې کړی نه دی چې دا زما ډیوټي دا زه ډیوټي باونډډ چې دا دعوت بور کوم یو بل مسلمان ورله دا دعوت بور کوم یو بل طالب علم ورله ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خبر لګو ده ان شاء الله چې تربیت هم خلاص دیږي تربیت ډېر ګران کار دی کنه خدای دې مونږ ټول تربیت یافته کړي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو سړی تر هغه مؤمن نه دی تر څو پورې چې د پیمانه د ځان لپاره او د بل رور لپاره یو نه ګرځېدلی چې کوم شی د ځان له خوښ دی دا بل لپاره نه خوښ کړی دی تر هغه پورې مؤمن نه دی اوس جی ټی آی ته ځان له خوښ کړی دا ځان نو دا بل لپاره هم خوښ کني خوښ وایي بل لپاره هم خوښ نو چې بل لپاره خوښ نو په کوم انداز خوښ چې بس هغه صرف ستا بیت ته وګوري نو بس تاسو سره په جمعیت کې شامل شي نه چې بل لپاره خوښ تب ورزي هغه بر دې په اهمیت باندې پوي چې برادر ما دا بیج ولې لګول دي یا ز جی ټی آی ولې فالو کو د جی ټی آی پروګرام ما ولې قبول کړی دی د دې بنیاد باندې بتاغه ته خبره ورکه او هغه له دعوت ورکه تبي باغ استعمال کړي او تبي به صحیح مسلمان جوړي چې دا ما ځان د لپاره کم شي خوخو دا مې ضرور مسلمان د لپاره هم خوښ او تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله تعالی فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الفاسقين سلور جملې دي آیت سلور جملې دي فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك او زما پیغمبره بلغ ورسوا اوس لفظ بلغ دا مولوی سم نه تاسو کوي دا د باب تفعیل د امر صيغه ده او دی وی چې په عربي ګرامر کې د باب تفعیل سو خصوصیات دي څه تقاضی دي څه ډیمانډز دي څه غوښتنې دي څه طلبات دي یو دی وی چې باب تفعیل تکرار غواړي یعنی د تفعیل کومه صيغه چې ګرامیټیکلی استعمال شي په لغت عربي کې نو معنا دا چې هغه کار به ریپیټډلی کېږي کار به مکرر کې یوا او دویم وای چې باب تفعیل دا مبالغه غواړي چې انتهایی ایکستریم تباغه خبر رسېخه او دریم دا چې باب تفعیل هغه وضاحت تقاضا ده چې واضح بکې اوس الله تعالی فرمایل او زما پیغمبره بلغ مکرر دا ما ولا خبر ورسوخه یو کس ته بار لاړ شه یو کس بار لاړ شه لکه څنګه چې ستا دفتر کې کار پیښ شي سړی بار دفتر څخه کار کوي کنه کوي ځکه چې دا کار ته خپل مقصد او هدف ویل دي نو که جی ټی آی کې دی یو فرد شریکول دا تا مقصد وګرځو نو بار به دا کوشش ته ورځي کنه ورځي وای کنه هغه دې ته ورځي کنه ورځي چې کوم ځای هغه ملاوي ورځي به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو وګورئ د یو سړی کوسې ته به حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام قران کریم کې راځي سوره نوح کې خو ځان بد قسمتای نه مونږ والله که تر اوسه یا مولیانو قرآن صحیح پیژنده یا طالبانو پیژنده یا مسلمانانو پیژنده ورنه قرآن دی اول نواله آخره پورې په خدای قسم د ژوند هر لاین تا ته داسې واشګاف او اشکاره کوي چې تا ته د بل چا د تعلیمات او د فلسفې نه د استفادې کولو ضرورت نه کوي حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام وګورئ جی لګیاره دعوت ورکوي خلق را بلیږي خپل جماعت ته خلق را بلی خپل پارټای ته خلق را بلی خپل پلیټ فارم ته په دې خپل شعرا باندې اچي عرض کوي رب انی دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم
واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فرمای رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا. خدای دا تا چې ما ته کومه ذمہ داری والا کړې ده چې د خلکو ته د خپل پیغام او پروګرام اهمیت واضح کړه او بیا ورته دعوت ورکړه چې تا سره ملګری شي. نو خدای ما د شپې دعوت ورکړې، الله ما د ورځې دعوت ورکړې ده. دا بیره خبره چې کله زه دعوت ورکوم نو دوی کله ما نه غوږونه ګوتې ورکي او کله رانه منډه کي او جامې وسنډي چې دا خبرې را پورې د اونن خري. حضرت نوح علیه السلام فرمایي چې چونکې دا زما ډیوټي ده او زه ډیوټي باونډ دا د جماعت تشکیل کول زما ذمہ داری ده. په دې پلیټ فارم د انسانانو لګول ستا رضامندۍ ته راطلبول دا زما ذمہ داری ده. نو خدای ما ګوره بیا هم پکې کوتاهي نه ده کړې، نه دل برداشته شوی. اوس یو سړی به وایي چې جی ما غوره جی ټي آی دعوت په خپل کالج کې بلا کسان څوک را سره یو ځای کېږي، تا شیخان سره مونږ څه کوو، مولایانو سره مونږ څه کوو، ا دې لار شي دل برداشته شي چې ورکه کسړی دا ټول د خدای دوزخ ته بوزي. نو دا خو د پیغمبر طریقه نه ده. بیا ته په خپل بنیادی دعوه کې رښتونه نه چې کومه دعوت کې چې دا مونږ والا کار پیغمبر والا کار دی. نو چې کار دی پیغمبر والا دی نو طریقې استعمال باندې پیغمبر والا. بیا به ګولای شملو سره نه چې ښه ګولای شلمبو سره نه چې پای درته خودلې دي. نو وګوره پیغمبر ته علیه الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام چې خدایا ذکر دل برداشت شوی نه خبره مې پرې خو نه ده که یو سړی ز لزل لټلې په یو لسم زل ولا بیا تلې ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. درې طریقې ذکر کړي او دعوت هم درې طریقې. کله مونږه پبلک میټینګ کوو، عامه جلسه کوو، په عامه جلسه کې جماعتي دعوت ورکو. حضرت نوح علیه السلام او زمون جلسه چې وی نو مونږ عبدالعزیز صاحب یا بل دوست هغه لوډ سپیکر وګرځي په ښار کې او خلک کیسه چوک ته راجم شي مولانا بجلیګر صاحب بیان کوي، خلک راجم شي جی آثار باندې زمون اوریدو ته راجم شي. حضرت نوح علیه السلام ته ګوره څوک راجم کېدل نه چې هغه به لیدلو منډه کوله به دي. خو نوح علیه السلام دا هغه د پبلک میټینګ انداز بلوخه اتوار بازار یا جمعه بازار بلګېدل، هفتوار میله بلګېدلې وه. اوس هغه میله کې به خلکو خپل ضروریات پوره کول، بله ګڼه به ولاړه وه. حضرت نوح علیه السلام به راغی یو چتې ګټې ته به وختو، شروع به وکړه بسم الله الرحمن الرحیم. لږ به ما ته غوږ شي یو خبره ورته کوم. دا د هغه د پبلک میټینګ انداز وي. فرمایي ثم انی دعوتهم جهارا. پروردګاره په دې انداز مې دی پبلک میټینګ هغه گویا فیس کړي او ایڈریس کړي دي، په دې انداز مې ورته خبره کړې ده. او خدای داسې هم نه ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اوس یو زمونږ کارنر میټینګ وي چې جمیل صاحب دعوتنامې وړيږي چې تاسو به راجمع کېږئ دفتر ته، نو دا خو په دعوت راشي. د نوح علیه السلام په دعوت څوک راجمع کېدل نه، دعوت یې سره کاڼې چا نه اخیسته، کاغذ چا نه قبلو، خبره چا نه قبلوله. خو چې عام خلک به دغسې په خپل څه میټینګ کې غم خدای کې ناست وو. حضرت نوح علیه السلام به موقع غنیمت وګڼله او را به کې بناسته او شروع به وکړه بسم الله الرحمن الرحیم. لږ وی الله والا خبره ورته کړه، ای به مړه دا څه په لیونی اورېدلي، بازار دنه خلاص نه دی، میله دنه خلاص نه ده جی، اجره دنه خلاص نه ده، د غم موقع دینه فارغی، د خدای موقع دینه سپیر کوي. خو چېرته مونږ دوه درې ګورو ډېره ته شروع کېږي. او حضرت نوح علیه السلام وی جینې پبلک میټینګ کې واورېدم، نه په کارنر میټینګ کې واورېدم. واسررت لهم اسرارا. بیا یو پسې کوڅې له تلم، دروازه مې ورته والده برادره تعالی مې یو دعوت راوړی او څه ګورئ جي د پبلک میټینګ په ځای یا د کارنر میټینګ په ځای کوڅې والا دعوت دا زیات قیمتي دی. او بیا خصوصا زمونږ د پښتنو وطن کې چې پښتون کله د پښتون کوڅې ته ورشي نو د لور خور رشته ول ورکوي که نه ورکوي؟ وایي که نه د لور خور رشته ول ورکوي. وایي دی مونږ ته ډېر عزت او احترام سره کور ته یو ځل دوه ځله درې ځله څلور ځله پنځه ځله لس ځله راغلی دی، سړی ډېر کمالي سړی دی. لهذا دا خبرې مونږ نو که د لور خور رشته ورکوي کوڅې ته په تلو باندې نو ایمان سره ووایه چې ته دوه درې وارې یو پښتون مسلمان ته کوڅې ته لاړ شي، ډېرې ته لاړ شي او جماعت والا دعوت ورته ورکړي، دا دعوت به قبول نه کړي، یقینا به قبول کړي. خو مونږ ورغلي یو تر اوسه پورې پته ولګېده که چې مونږ جی ټي اې والا کار لا تر اوسه ډیوټي ګڼلی نه ده، تربیت مو شوې نه ده. نادیزانو حضرت نوح علیه السلام وایي چې او پروردګاره ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. کارنر میټینګ کې مو ورته خبره کړې ده، یو ته ورغلم
ځان له ورته خبره کړې ده او د ټول انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات طریقه هغه ووم ده چې یو سړي له به کوڅې ته تلل، دکان ته به ورتلل، ډیرې ته به ورتلل، کالج ته به ورتلل، کمرې ته به د هاسټل ورتلل. جی برادره تا سره لغون یو خبره کو الله درزه لپاره لکه زه کله مرګرو ته وایم چې دا تبلیغ والا دوستان دای په طریقې دعوت باندې ډېر ښه پوهېږي، دای له طریقې دعوت ډېر عجیبه چل باندې ورځي. دیو چې زه ملګرو ته وایم چې د طریقې دعوت د زده کړې لپاره کله کله د تبلیغ والا سره ګرځئ، دی نه به چل زده کوئ چې بهی سړی څنګه کیچ کېږي، سړی څنګه کیچ کېږي، سړی ته دعوت په څنګه انداز ورکولی شي. جی که یو سړی هغې ته د دعوت په حواله باندې ستغه خبره وکړي نو هغه ورته برادره مونږ تا ته معذرت کوو، ستا زړه مونږ ودردو، مونږ د خپله خبره صحیح طریقې سره ستا په ذهن کې وانه چونه شو، د خپله یعنې هغه نقصان ځان ته اټریبیوټ کړي په ځای د دې چې هغې خر ته اټریبیوټ کړي. ته خر زیه ته خو په خبره باندې پوهېږي نه، هغه ته برادره ته خو ماشاءالله ډېر ښه سړی، ډېر شریف سړی، خو تا ته چې په کوم انداز باندې خبره کول پکارو په هغه انداز مونږ خبره ونه کړې شوه، دا زمونږ نقصان دی، د هغې لپاره مونږ تا نه معافي غواړو او معذرت غواړو. نو جی اوس دا په دې بنیاد چې تبلیغ والا د دعوت الله ته کار ویلی دی، دا یې ذمه داري ګڼلې ده. نو که ما او ته همدغه طریقه خپله کړو نو هغوی سره خلک خپل کور پرېږدي، خپله ښځه کور کې پرېږدي، بچي پرېږدي، بستره په اوږه کې د کال او 2 کال او 10 کالو لپاره بیروني دنیا ته ځي که نه ځي، د هېڅ فکر ورسره نه. نو ما او تا سره پر ورځ کې د یوې ګنټې لګولو دپاره به نه تیارېږي که دغه طریقې دعوت مې ورته ورکړه چې هغه دپاره کال لګوي، نو ما او تا سره به د ورځې ګنټه نه لګوي، خامخا به یې لګوي. خو پته ولګېده چې دعوت مونږ لا په دې انداز باندې ورکړی نه دی، نو شروع کړی دی. نو عزیزانو اوس مونږ وایو چې کار زمونږ انبیاء والا دی، نو طریقه به خپله هغه چې کومه انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات خپله کړې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پروردگار عالم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، او زما پیغمبره بلغ مبالغې سره ورسه to the best of your power as you could، څنګه چې کولی شي په داسې انداز باندې خبره وکړه. یوه او دویم بلغ ریپیټډلی دې ته دا خبره وکړه، بار بار یې ورته وکړه، مکرر یې ورته وکړه، د بار بار کولو باندې ستړی کېږه ما. یوه دوه او دریم بلغ ما انزل الیک، بلغ معنا ډیفینیټلی ورته وکړه، واضح یې ورته وکړه. داسې هسې مونږ ورسره مه کوه، داسې کله مونږ هغه د دعوت ورکولو په باب کې هم دا سیاره غوندې محسوسه وکړه، نیغ په نیغه ورته ونه چې ګرې جی ټي آی کې شامل شه، یاره جی ټي آی دا پروګرام دی. هسې خو خلکو سره یو ځای کېدل پکار نه، خو خلکو سره سړی کښېني نو خو خدای خوشحاله کېږي. یا لکه نیغ په نیغه راشه خلک ورته وښایه، د خو خلکو پروګرام ورته وښایه. الله تعالی وفرمایل بلغ وضاحت سره ډیفینیټلی کلیر بالکل صاف ستره خبره ورته وکړه او زه څه ورته وکړه ما انزل الیک من ربک. او ما ته وګورئ دوستانو اوس د جی ټي آی نه علاوه نور تنظیمونه چې دي زمونږ دا نظریه ده هغوی په خپل نیت کې نیک کېدی شي، خو د هغوی په پروګرام چې کم ثمرات مرتب دي هغه ثمرات ناپاک دي، نو معنا دا ده چې پروګرام هم ناپاک دی. هغه افیکټس ناکاره نو معنا دا ده چې پروګرام هم ناکاره دی. نو که یو سړی د ناکاره پروګرام دپاره هغه لګیا سټرګل کوي، دروازې کوي، د شپې یې کوي، فارغ وخت یې کوي، یو کس ته دعوت ورکوي، ګڼو کسانو ته دعوت ورکوي، نو چې کله مونږ وو چې دا مونږ والا کار الله والا کار دی، پیغمبر والا کار دی، نو زما په خیال مونږ له خو بیا زیات تیزي کول پکار دي. تاسو وګورئ چې روایت کې راځي غزوه احد پاره کې مسلمانانو شکست وخوړه، تاریخ کې تاسو لوستلی دي. او په دویمه ورځ چې مسلمانان ستړي ستومانه او یو شهیدانو سره بلا زخمیانو سره د بلا مال او دولت ختمېدو سره د ډېر ستړي سره واپس مدینې منورې ته لاړل. په دویمه ورځ بیا چا اطلاع ورسوله چې هغه خلک وګورئ ستاسو مقابلې دپاره بیا واپس راغلي مکې معظمې نه، بیا واپس راغلي دي او تاسو چیلنج کوي چې زمونږ د مقابلې همت در کې شته. اوس چې سړی ستړی ستومان راغلی جی عزیز رور رشتہ دار پلار تربور تره هغه هم شهید شوی، زخمی ځان سره راوړی، مال حال هغه هم گویا د کافرانو استیلا او غلبه پرې راغلي هغه یې وړلي. نو چې هغه ته بیا وایي چې هغه پروني کار لپاره بیا ځو نو هسې په اسانه تیارېږي. سړیه مونږ خو لا اوس ټول بدن چور چور دی، او دا وګوره مټه مو لا هغه شان خوب د وینې ته بهېږي، او دا خپه مو وګوره دا لا هغه شان
پرسیدلې ده په ځمکه باندې صحیح لګولی نه شو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابه ته ووایي چې کسان خو مونږ بیا چیلنج کوي. صحابه کرام هغوی غلي ناستې جواب نه ورکوي. ذهني تصور یې دا چې ستړی په ستړی خو بیا ګوره تل ډېر ګران کار دی چې بیا په ستړی ستړی ورشو راځئ، بیا ټوپک راوالی، بیا تماچه راوالی، بیا تور راوالی، بیا چاړه راوالی، بیا کوتک او تبر، ډېر ګران کار دی. جبریل امین ناوی اوس په ځای د دې چې پروردګار ورته دا اطلاع ورکړې وي، حالانکه پروردګار په ټولو مغیباتو په پټو ښکارو واقف ته که نه دی واقف، عالم دی. نو دا اطلاع ورته هم ورکولی شوه چې سړی تاسو هسې فکر پن شوئ، هېڅوک هم نه یې راغلي دا ورته چا دروغ ویلي دي، دا خبرې ورکوی شه که نه. خو سره د دې علمه پروردګار هغوی ته دا اطلاع ورنه کړه چې سړي دا ورته چا دروغ ویلي دي، هغوی بیا نه راځي، تللي دي مکې معظمې ته رسېدلي دي، هسې چا ورته ګپ لګولی، تاسو هسې ځان له ذهن کې نول او غم واچو، بلکې ویې فرمایل چې تاسو ولې ذهن کې دا نقشه تاویږي چې ستړی په ستړی تل ګران دي. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون وترجون من الله ما لا یرجون. که تاسو ستړي یئ هغوی ستړي نه دي، که تاسو دردېدلي یئ هغوی نه دردېدلي، که تاسو زخمیان شوي یئ هغوی نه زخمیان شوي، که تاسو نه مړي شوي دي هغوی نه مړي نه شوي، نو هغوی راځي ستاسو مقابلې له او تاسو هچکچاټ محسوسوئ.